پلونه کو د ټولو پښتنو د ټول خیبر پښتونخوا پښتنو د پښتونخوا د پښتنو تعداد او ورسره په ملک کې په نورو ځایونو کې کم و بیش د 4 کروڑ عوامو یو شمېر موجود دی خو په دې کې ډېر ګیلهمن پښتانه پراته دي هغوی د ملک د ریاست نه ګیله لري چې زما حقوق ما ته نه میلاویږي زما د 80 کالو د ملک د آزادۍ نه بعد تر اوسه پورې زما حقوق خوړلی کېږي زما فنډ زما صوبې ته نه رارسي زما پښتون قوم سره په ملک کې په هر ځای کې ظلم کېږي سپکاوی کېږي زما پښتون ته مراعات نه ورکړی کېږي زما پښتون قوم ګیله لري چې جنګ یو واحد ځمکه چې کومه ده زما پښتنه خوره ده پښتون قوم د سوجندو په سوري کې را روان دی چې هغوی اوس حکومت ته دغه یو عرض کړی دی چې زما حق ما ته راکړه ګینې موږ به یو پښتونستان یو نوی ریاست یو نوی ځمکه ځاله د دې چې کوم غټ ملک دی پاکستان دی د دې نه به ځاله بیله پښتون قوم کې د دې جنډو په سور کې زیات شمیر تعداد چې کوم دی هغه د ځوانانو دی هغه د سټوډنټس دی هغه د ناواده کړو هلکانو دی پښتانه چې کوم مشران دي کوم د چا پلار دی د چا تره دی د چا ماما دی هغه خو خپل کور چلی هغه ته دې شي اندازه نشته چې زما سره کوم زیاتې روان دی هغه د پیسې سوزیان وړلی دی هغه دغه یو خپل مجبوری راغشتی دی چې زه خپل کور څنګه وپالم زما یو ګڼ شمېر دا کشران چې د مختلفو رنګارنګو جنډو په سوري باندې روان دي او د ازادۍ ناره وایي نو یو تل حقیقت دام دی چې دا کشران د دې زور نه دي خبر چې زما کور څنګه چلیږي زما تعلیم څنګه کېږي زما جامه پیزار څنګه پوره کېږي زما خواهشات څنګه پوره کېږي هغه خو د هغه یو پلار یو بابا یو کاکا چې هغه که په یو اداره کې کلاس 4 دی او که په یو اداره کې 20 ګریډ افسر دی هغه پوره کوي لګیا دی زما ځوان ته د دې شي احساس نشته چې زما کور په څه چلي خو افسوس په دغه شي چې زما د 4 کروڑو پښتنو د دې د اواز اوچتوالی د یو شمیر د یو څو تنانو په اواز د دې اوچتېدل د ملک سره د جنګ کولو د آرمي پسې سپکې ویلو یو لوی انتشاري مهم روان دی بېشکه چې په کوم ځایونو کې دا د سرو ټوپو والا دا د برګو ټوپو والا دا د شنو ټوپو والا دا د تورو ټوپو والا دغه آوازونه کوي چې زما وفاق زما KPK صوبې ته حقوق نه راکوي زما معدنیات استعمالوي هغې کې اوبه دي تیل دي ګیس دی غټ غټ ذخایر دي هغه وړلی کېږي ټول ملک پرې پاللی کېږي زما خیبر پښتونخوا د دغه وسایلو د دې د ګټو نه محرومه ده خو که بل طرف ته وګورې نو زه پخپله 2 ځل ما اوټ ورکړی ما پخپله خاوره باندې یو پښتون ته اوټ ورکړی دی پنجابي ته مې اوټ نه ورکړی یو سندي ته مې اوټ نه ورکړی ما خو پښتون له اوټ ورکړی دی حقیقت که درته زه ووایم
چې زما پښتون 15 کاله بعد ما سره ملاویږي، زما په خبره باندې په دویم ځلم کامیابیږي، په دریم ځلم کامیابیږي، نو آیا زما د ګیله د دې خپلو خلکو نه څنګه پیدا نه شوه؟ زه خو کامیابون پښتون، زما وټ خو پښتون پسې دی، زما حقوق ما له خپل پښتون مشر نه راکوي، زما مشران د هغې د حجرو منډې تړلې وهي، هغې له ورځي د یو معمولي غونډې شي دپاره په ګڼ شمېر تعداد کې په ګاړو کې ورشي، هغه له عزت ورکړي، او هغه زما وزیر چې کوم دی هغه ورله د کور نه نه روزي، زما په سپینو ګیرو مشران د هغې دا بېعزتي نه ده؟ آیا زما پنجابي نه یا سندي نه دا ګیله په څه شي روانه ده؟ زما خو په خپله صوبه باندې په سوونو تنانو کې ما پښتون کامیاب کړی دی، زما پښتون زما حق نه خوري، زما پښتون تا چېرته لیدلی دی چې هغه تا کامیاب کړی دی، وزیر شوی دی، هغه غټ وزیر او وړوکی وزیر دواړه دي، تا چېرته په خپل کام قبیله باندې لیدلی دی؟ ما په خپل کام قبیله کامیاب کړی دی، ما ولې عزت ورکړی دی، ما ولې د مراعاتو چانس ورکړی دی، زما باندې هغه احسان کوي چې تا لپاره ما لاره منظوره کړه، ناله مې منظوره کړه، د بجلۍ دا ستنې پولونه چې دي کړي دا ما منظور کړو، دا د حکومت حصه ده، د دې احسان ما باندې زما مشر وزیر نشي کولی، دا زما حصه ده، دا زما حق دی، دا د حکومت په لس پراته دي، دا که نن نه سبا دي کال بعد دي دا ماته جوړېږي، دا خو دې پکې الټه راشي چې د سفارش نه زما لاره بدله کړي، په چېرته خوړونو باندې هغه پیسې ولګي، نو زما د پنجابي نه دا ګیله په کوم ځای راځي؟ آیا تاسو کشران که لږ عقل شعور لرئ؟ زه م یو کشر یم او د مشرانو چې کوم هغه ګټې وټې زما کور له راځي، نو لږ احساس ماته نه پکار چیرې زما دا مشر په کوم ځای نه دا پیسه را پیدا کړي، زما دا کور په څه باندې چلي، ما له سکول پکار دي، زه خو د دې شیانو نه یم خبر، ولې ما پسې پیسه رارسي، زما جامه پیزه پوره کېږي، زه به د جنډو خدمت کوم، د جنډو خدمت اصل کې چې کوم روان دی د هغې په 100 تنانو باندې زما په کروڑو کوم، اوس به تباهۍ طرف ته روان شي. تاسو څه وایي چې زما دا خطه چې زه ورته پښتونستان نوم ورکم دا به د پاکستان نه بیل شي، نو آیا دا یو دویم افغانستان به کې جوړ نه شي؟ د دې سمندري حدود به کټ نه شي؟ د دې هوایي حدودو لپاره زه به آیا د دې خپل وسایلو نه د دې خپل کیپیکې چې کوم معدنیات دي کمې د ګټې خوره د زمونږه، آیا زه یو دوبۍ یا نیویارک یا د ملیشیا غوندې ښار یا ملکونه جوړولی شم؟ آیا زما مشر چې هغه یو پښتون شي او زما د دې سټیټ هغه وزیر شي، وزیر اعظم شي، صدر شي، نو آیا هغه کې دغه انصاف به راشي چې هغه به ماله د خپل انصاف راکړي، ماله به ګټه راکړي؟ ولی ما دا اوس چې کومې مینې یا MPA سلیکټ کړی دی، ما ولوټ ورکړی دی، زما زنانو ولې ځان په ګرمۍ کې رسولی دی، وټې ورکړی دی، نو دې خو ما 15 کالو کې ونه لیدو. زما مشر کشر هغه هم د دې د لاسه خوار او ذلیل ګرځي، د دې د یو دوو چغو د دوو نارو وجه خو دا نه ده چې زما کام له دې ګټه وړي، ګټې د دې خپلې بندې دي، د دې خپل مراعات بند دي، د دې خپل فنډونه بند دي، نو د هغې نارې لپاره زما پښتون اوچت شي، په یو سرکاري اداره باندې وروخیږي، توړ پوړ وکړي، ټوله دنیا کې بدنام کړي، بیا وایي موږ سره چا زیاتې وکړو یا وفاق وکړو یا موږ سره کار نه وکړو. نو تاسو خپل ځاني لږ سوچ وکړئ چې آیا موږ دا لاره دا کومه روانه کړې ده، دا به کوم طرف ته ځي؟ د ګرمۍ نه بعد ما د پښتونستان اوازه اوچته کړې ده چې زه به پښتونستان ځاله جوړوم. نو آیا تاسو خپله سوچ وکئ چې زما به د دې وړوکې غوندې حصې چې زما خو خپل د غنمو آمدن هم دا نه نشته چې زما د خپلې صوبې مشران کشران او د غریبانان ماړه کړي، هغه ما ته د نورو صوبو نه میلاویږي. آیا زما معدنیات دا نه دي چې د دنیا مالدار ترین ښار کې جوړېدی شي؟
زما دا نه وسایل دي خو زما مشران آیا دغه انصاف وکړي شي آیا تاسو سوای چې دا خدای مکا اړو دا زما عمل بیلم شو نو دوی ازبکستان به جوړي بولا نو لږ عقل شعور راوالی خپل تعلیم ته توجه ورکړي یو ریړو لګوي ګروپو مزدوري شروع کړي څه کاروبار ته لاس واچوي څه ایجادات وکړي زما پښتون قوم سره چې پیسې راشي بس هوټل جوړ کړي هوټل نه علاوه هغه د خوراک نه علاوه بل شي ایجاد نه ورغلي دا زما دا خوراکي دي دا زما دا خوراکي دي موږ چې د ټکنالوژي په پښتانه وړاندې شو یا چې موږ داسې کپنې جوړې کړي چې په ټول ملک باندې راج کوي هیڅ نشته او هیڅ هم نه ما ځوانانو د خپل مور او پلار د خپل کور هو د دې قدر وکړي ستا د ملک قدر ستا مشرانو نه دی کړی دې پې نشي کولی سرمایه‌دار خلک دي پښتانه غټ غټ زورور خلک دي خپل مراعات راغشتي نو ستا د غریب اواز یو تنه نه جوړېږي 2 روپۍ وګټي خپل دیاړې مزدورۍ له شروع شي خپل تعلیمونو ته توجه ورکړي ځان کې قابلیت راولي اسرائیل دانه ملک دی دانه د هغې په شمار سلطنان عوام دي زما د KPK عوامو تعداد خدایي او فلس هم زیات دی خو هغې یو عقل شعور خدای چې کوم ورکړی دی هغې نه هغې کار اغشتی دی په ټوله دنیا راج کې ستا امریکا هغې په لاس کې لوبوي نو آیا ته هغه کار نشو کولی چې کوم د اسرائیلو شروع کړی دی ظلم مه کوه خو ځان نه څه جوړ کړه په دنیا راج شروع کړه الله هم ښه ده او بد لره په خبرو غور وکړئ او ځانونه څه جوړ کړئ د الله په امان سلام علیکم